بسم الله الرحمن الرحيم. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الزعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم. دا باب د بیان د دې خبره کې یتیم سره شفقت کول، په یتیم باندې شفقت کول، یتیم باندې خفه کېدل، والبنات یو دانګي لوریانی په غي باندې خفه کېدل، ځکه دام کمزور مخلوق دی. وسائر الضعف په ټولو کمزور باندې مسکینان دي، والمنکسرین هغه چې داغي هغه امید مات شوی داغي سره احسان کول، داغي باندې شفقت کول، داغي سره عاجزي کول، هغه تخپل وزر افتاده کول. یتیمانان د افلار معصومان داغي سره شفقت کول. دویم لوریان دي، نو د زامنو په نسبت باندې دی باندې شفقت ډیر پکار دی. دا یو وجدار چې دی کمزوري او دارنګ نور ضعیفان دي، مسکینان دي، د دې ټولو سره شفقت کول. قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واخفض جناحك للمؤمنین. مؤمنانو ته دی وزر ښکته کا. پیغمبر ته الله وی مؤمنانو ته وزر ښکته کا. دا وزر کنایه د نسنه د عاجزینا چې دوی سره عاجزي کوا. بل ځکه الله تعالی فرمایي چې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صبر کا خپل ځان د هغه کسانو سره چې رابلی رب سبا او بیگا د الله ذکر او اذکار کوي. یا سبا بیگانه مراد دار چې 15 وخت منځونه کوي. یریدون وجهه، اراده لري د الله د رضا، د الله رضا لټي. اگر چې غریب دی، پیغمبر ته الله ویل د غریبانو سره کېنه چې کوم الله ولې. ولا تعد عیناک عنهم، او تماړه وسترګې د دینه تريد زینت الحیات الدنیا، چې ته اراده لري د ډول ډول د ژوند د دنیا. ځکه د مالدارانو سره دنیا ده، نو څنګه چې هغه طرف ته سترګې واړي. خطاب پیغمبر ته دی، خو ما او تا ته وایي، ځکه پیغمبر د څه نه کول. او پښتانه وایي وینګوري ته د لوري ته دی، ما انګوري ته وره کنه. نو مطلب یې دغه دی چې پیغمبر د الله وایي ولکه ما او تا ته وایي. خطاب پیغمبر ته دی، خو ما او تا ته وایي چې ګوره ته داسې کارونه کوي. دیندار دی اگر چې غریب دی هغه سره کېنه، بی دینه دی او مالدار دی نو هغه پرېږده. بل ځکه الله تعالی فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر. هر چې یتیم دی نو ته غوسه کېږه ما، یتیم ته مه قهرېږه، پیغمبر ته الله وایي. او ځکه نبی علیہ السلام ته بیا الله پاک دام وایي چې ګوره وجدک یتیما فآوا. ته یتیم مندلې وي کنه، ته یتیم وي نو بے فلار وي نو تاله زه درک. نو دغه څه اوس کستا خواته یتیم راشي نو فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم ته مه غوسه کېږه. واما السائل فلا تنهر، سوالګر دی نو مه راټه، سوالګر د لراغې نو راټې مه بس مه ورته وکنه، چې ورته وایي چې مات نه. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي قول معروف و مغفرة. یو سړی د خبره کول او هغه ته وایي چې مات نه کا، دا د هغه صدقې نه غوړ دي چې ته ولا ورکی او ته بیا را دې بدی وي چې مړه بل څه کارم نشته، خو بس نو را رواني او بس دا زمون تیرې کنه. کله کله ته چې کله مړ تیرې دي پاندو ته وګورو، ته دې مټو ته وګورو، بوشي واټه غاټي پندې دي، واټه غاټي مټي دي، شرط به مزدوري کوي. خیال لري بس دې ته ضرورت نشته، او ته یې مات نه کا، بس نشته. د دې د دغه صدقې نه دا بهتره ده چې سره او تاسو کی معافي دی وایي. نو الله وی سوالګر مرته. دارنګه بل ځای کې الله فرمایي ارایت الذی یکذب بالدین. دا هغه کس باره کې خبر راکړه چې هغه قیامت ورځ دروژه نه غاڼي. ذالک الذی يدعو الیتیم، دا هغه سړی دی چې یتیم لذیکی ور کوي، یتیم له ټیلې ور کوي. نو د یتیم یو ټیله دا هم د چې مثال ته راغله ته د سې دی کور کې اوسې کې شاته ورته صحیح ده کنه. دویم د یتیم ټیلې دا وی دی د دینه مخ کې به د یتیم سره ډېر لوی ظلمونه کېدل. او هغه چا به کول چې هغه به پګړې تړلې او برابر به کنه
او دلته محراب ته مخکې کېده، هغه ته منبر ته به مخکې کېده، محراب ته به مخکې کېده. هغه خلکو به وي الاول ورځ به د یتیم نه بهترین څاروی رایلکه د موږي نه وي، دا پسې په اوله ورځ خیرات ده. قرآن خو داسې وایي، زمونږ سنت خو داسې وایي چې د یتیم سره ته ښه وکړه، نو ته د هغې الټه چلېږي. الټه دا چلېږي چې مثال طور باندې الله وایي ته یتیم له ورکړه. قرآن کې چې کوم ځای کې الله د یتیم تذکره کړې کنه، الله وایي وآتوا الیتاما اموالهم، یتیم له مالونه ورکوي. او کله کله ولا تقربوا مال الیتیم، د یتیم مال ته نږدې هم نشي. ولې؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کوم خلک چې د یتیمانو مال خوري، الله وایي دا خېټې ته ورچي، خېټې ته ورچي. وسيصلون سعيرا، او دی به اور ته هم درنه کېږي. نو دننه به هم اوري او بهر به هم څه اوري. د دې وجه نه حدیث کې راځي، نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل حدیث کې چې و ګناهونه د سری چې هغه سړی تباه کوي، یو پکې د یتیم مال خوړل دي. صحیح ده؟ نبی رسول الله دې نه ځان وساتي. په اوله ورځ باندې به داسې کار وکړه چې د هغه نه به وي د اوله ورځې خیرات پسې وکړي چې اوله ورځ یې سپوره نه شي. پوه شوې؟ نو له اوله ورځ به چې کوم دی نو بهترین څاروی ته څه کړه، هغه د موږي نه رایلکه د یتیم غریب به خوله د وینو ډکه وه، سترګې به د اوښکو ډکې وي، او صاحبانو به ویل نه که نه دا خو پسې په اوله ورځ خیرات پکار دی. پوه شوې؟ یتیم به تباه و برباد کړه. بیا به بېګاله کې چې کوم دی نو حلوا راوړله، وایي لړمي حلوا ورپسې پخه کوي، او بیا به چې کوم دی نو پسې اووه جمعې کولې، درېیمه وه بیا به ورپسې اووه جمعې کولې. دا به ټول د یتیم مال تقسیمېده. او دی یاران دی اوس هم وایي خیرات دی، بس که نه ورشي ورځئ که خیرات دی. اوس هم سټیجونه جوړ کړي په غټو غمونو کې، او باقاعده اعلانونه کېږي خیرات یې کړی دی، خورئ که نه هلکه ور خورې د الله بنده. دا خو د یتیم مال دی. چې کومې فرضي مسلې دي چې په دې کې د چا حصې دي، هغه خلکو شاته غورځولي دي، په دې مال کې حصه ده. د دې کې مسله دا ده که مړي وصیت هم کړی وي، نو درېیمه حصه به چې کوم دی نو څه دی، هغه به په وصیت کې نافظېږي. پرون یو ملګري ټلیفون وکړ، یو مفتي صاحب ویل یار یو مسله ده. ما وایه څه مسله ده؟ وایي یو سړی دی، د هغه دوه ښځې دي، هغه یو ښځه یې مفات شوې ده، بله مفات شوې ده. د یوې ښځې یوه لور ده او د هغه بلې ښځې ګڼ بچي دي. نو وایي د یوې ښځې ویلي چې زما کومې مال دی نو دا به زما لور له غونډ ورکوي، نه وصیت یې غلط دی. پوه شوې؟ ستا په غونډ مال ستا دی نه، نو څه شی ته ورکوي خپلې لور ته؟ نو ما ورته دا حدیث د بخاري دی، ښکاره خبره ده. رسول الله صحابي تپوس لتلی دی، او هغه ویل الله پیغمبره زما جوړې حالات ټیک نه دي، وفات کېږم، زما ډېر زیات مال دی او یوه لورکۍ مې ده. څه ده؟ یوه لورکۍ مې ده. نو دا ټول مال به دې پسې وصیت کوم که نه؟ نبي علیه السلام نه داسې نه کېږي صاحب، ټول مال د دې دی نه. نو پوه شوې که نه؟ دې کې خو د نورو وارثانو څه دی؟ حق دی. نو وایي څومره دي؟ د نیم به وایي نه نیم هم د دې نه کېږي. نو بیا ورته وایي ثلث، وایي درېیمه حصه ده، او وایي درېیمه حصه هم ګوره ډېر دی، درېیمه حصه هم څه دی؟ دا ډېر دی. علما وایي چې د دې درېیمې حصې نه کم پکار دی، خو زه به هر حال مې درېیمه حصه ده. نو ما ورته د دغې ښځې چې کوم لور ده درېیمه حصه به هغه به چې کوم دی نو د دغې لور شي، او دا دوه حصې به دغه نورو بچو ته ځي کوم چې د دې بلې ښځې دي، هغې کې بیا خپل اقسام دي. ځکه د ورورولي او خورولي دا په پنځه قسمه ده. څو ده؟ یو اسلامي ده، مسلمانان رونه دي که نه. دویمه رضاعي ده چې پی یې روزلي، دا دوه د میراث نه دي، دا میراثونه نه شي وړلی. درېیم پکې دا دي چې د پلار او مور نه ده، هغې ته حقیقي وایي. او بله څلورم پکې څه ده چې صرف د پلار نه د مور نه نه وي، هغې ته چې کوم دی نو څه دی؟ هغې ته علاتي وایي. او بل چې کوم دی نو څه دی؟ د مور نه وي، د پلار نه یو، د مور نه نه وي، هغې ته چې کوم دی نو څه وایي؟ د مور نه یو، د پلار نه نه، هغې ته اخیافي وایي. پوه شوې؟ نو ما ورته دا درې قسمه چې دي نو دا میراث وړي. نو به هر حال مسله دا ده چې د یتیم سره به دا ظلم کېدلو. الله رب العالمین فذلک الذی، دا کس ته یدعو الیتیم چې یتیم له دیکې ورکوي، ولا یحض علی طعام المسکین، او تیزول نه کوي په طعام د مسکینانو باندې. او بیا پرې وروستو احادیث ذکر کوي. الله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله عليه وسلم.